محترم مسلمانانو او چې نن زه کومه واقعه ستاسو مخکې وړاندې پیش کوم نه هغه واقعې نه پس چې هر څوک دغه واقعه واوري هغې نه پس دا د خپل ځان فیصله په خپله وکړي. آیا دغه صحابي دغه جنگ احد کې حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ دا یو داسې صحابي و چې لکه د دې واقعې بار بار موږ او تاسو واورو. نه دې په جنگ احد کې چونکې د واده اول شپه وه، نه دغه جنگ نه پاتې شو په دې موقع کې دې واده وشو. واده نه بعد د شپې خپلې بیبي سره همبستري وشوه. په همبستري نه بعد دا په غسل تناسته غسل کوي. په دې درمیان کې دې ته د غسل سرې انزله ده فوراً لکه نن سبا چې کوم حالات دي، نن سبا چې کوم معاملات دي، لکه نن سبا جدید وخت ده، جدید زمانه ده. نن سبا په یو علاقې کې، په یو بازار کې، په یو کلي کې څه خبره شي، خلک جماعتونه اعلان وکړي، په دې ذریعې سره خلک خبر شي. نن سبا خلک یو بل ته میسج وکړي، میسج په ذریعې سره خلک خبر شي. لکه پخوا خو دغه شیزونه نه و. نه دغه د صحابي د غسل په تیارۍ کې ناسته په کوڅې کې یو اواز راځي. هغه اواز څه ده چې مسلمان کمزوره شوي دي، مسلمانانو ته شکست میلاویږي. دغه اواز د دې غوږونو ته راغلو. د اواز چې دې واورېدلو برداشت نه کړو، فوراً کپړې بدلې کړې او توره یې راواغېستله، د جنګ میدان طرف ته داخل شولو. نن انسانانو مسلمانانو موږ او تاسو خپله انسان سوچ وکړي چې نن د په اسلام باندې کومه حربه استعمالیږي، کومه حربه استعمال نه ده. په اسلام باندې قسم قسم طریقې ولګېږي، قسم قسم په چلونو سره اسلام باندې ورونه کېږي، قسم قسم منصوبې ولګېږي. زما او ستا په زړه کې کله هم دا درد راغلی ده. دغه هغه دین ده چې د دین زه سلامتیا ګرځولی یم. دغه دین هغه دین ده چې د دین ماته خیرخواهي ښودلې ده، د دین ماته معاشرات تعلقات ښودله ده. نن زما په عالم باندې وارونه کېږي، نن زما په عالم محفوظ نه ده، نن هغه قرآن محفوظ نه ده. عزتمنو اوس یوه خبره تاسو ګوره په خبرونو کې، په تاسو په ټي وي په سوشل کې به هر یو انسان کتلی وي چې نن زمونږ جماعتو ته خبره راغله. خبره څنګه جماعتو ته راغله؟ که تاسو لیدلی وي په کراچۍ کې یو مسجد یا مدینه مسجد ته په تاریخ روډ باندې ده. نن تاسو وګورئ هغه مسجد ورروانې ته خلک راوتي دي، حکومت ورته دا مسجد وران کوي، ختم کوي. د مسجد باندې موږ او تاسو پارک جوړو. لکه دا پارک به موږ څه کوو چې هغه مسجد چې کومه ده هغه خلک وایي چې دغه مسجد موږ ورانو. حکومت وایي، حکومت دغه درخواست ورکړی چې دغه مسجد به ختمیږي، په دغه مسجد ځای باندې پارک جوړېږي. اوس که موږ وایو چې دا ځای کې بل څه جوړ شوی، دفتر وه، سکول وه، کالج وه، بل ختم کړی وه، دا د الله کور ده، ته څنګه دغه شی ختموي؟ او زموږ مسلمانان هم بزدله شو. موږ مسلمانانو کې هغه ایمان جذبې مړې شوې، هغه ایمان هغه جذبې چې موږ مسلمانانو ته چې دا د الله کور ده، ته څنګه ورانوي؟ زه هغه مسلمانان نه وایم چې د چا بیل هم بس کړې ده، چا چې د بیل ورکړې ده، چا ویل چې دا ځمکه ده دا ختمولی شي، هغه مسلمان دی ګنې، هغه چې بلې دنیا نه نه دی راغلی. لکه دومره موږ خپل ضمیر ملامته کړو چې ای ضمیره خپل سوچ خپل عقل ته لږ دا وایي چې موږ په کومه روان یو، موږ څه کوو. نو د دې وجې مسلمانانو ته موږ دا وایو چې ای مسلمانانو هغه د نبي په لار روان شئ، هغه د صحابهو لار خپله کوي. په دنیا کې هم انشاءالله ستاسو عزت دی، په آخرت کې هم عزت ده. په دنیا